د خیبر پختونخوا په سوات کې پرون د صوبایي اسمبلی په حلقه پی کې ومه تر سره شو انتخاباتو کې غیر ختمي غیر سرکاري نتیجو ترمه دغه سوکې په صوبه کې د واکمنه ګوند تحریک انصاف امیدوار ګټلې ده، خو مخالف عوامي نشنل ګوند دغه نتیجې او د نتیجو چیلنج کولو یې ویلي دي. په سوات کې پرون د اتوار پروس په 28 جون په تر سره شو ضمني انتخاباتو کې د عوامي نشنل ګوند او تحریک انصاف امیدواران په میدان کې وو. د غیر ختمي سرکاري نتیجو ترمه د تحریک انصاف ګوند امیدوار فضل مولا ول 1315 ووټونه اغستی او کامیاب شوی دي، او د هغه په مقابله کې د عوامي نشنل ګوند حسین احمد اورپهان نواب 16600 سلور وټونه اغستی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د خپل امیدوار په کامیابی مبارکي ورکړي او دغه ګټه ته د عمران خان په بیانیه او صوبایي حکومت د خلکو د اعتماد ثبوت ویل دي. خو د عوامي نشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې دوی دغه نتیجې ردوي او چیلنج کوي. نو موړي تور لګولې چې د پولینګ ایجنټانو سره په موجوده فارم 45 او سرکاري نتیجې د یو بل نه بدلې دي. هغه زیاته کړې چې 2013 د انتخاباتو په سیر دا انتخابات هم په کور کې موجود مخروبان برابر کړی دي. لدې وړاندې خو عوامي نشنل ګوند د یادو انتخاباتو په کمپاین کې د حکومتي ماشینري کاریدو تورونه لګولې او ویلي وو چې الیکشن کمیشن د دوی په خواستونو کوم کاروي نه دا کړي، خو الیکشن کمیشن په سمدستي ډول د عوامي نشنل ګوند تورونو ته کم جواب نه دی ویلي. په پاکستان کې اکثره په انتخاباتو کې درغلې تورونه لګي، خو بل لور ته الیکشن کمیشن تل انتخاباتو ته سوتره ویلي دي. د عوامي نشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي وقار احمد خان په 13 اپریل د مړینې وروسته الیکشن کمیشن په یاد خلقه ضمني انتخابات اعلان کړي وو. د عوامي نشنل ګوند اوسنی امیدوار حسین احمد خان د وقار احمد خان تر دی. طالب خان شیرپو دلبر نیوز ضلع سوات.